ګرانو مینوالو السلام علیکم. زم ستاسو کوربه نعمت سبحان چمکنی د چمکنی ټي وي په سکرین باندې په پروګرام زما کله زما پہچان کې تاسو ته هرکلی ویم. نن موږ سره د سوکانو یو هنرمند موجود دی چې هغه هنر زده کو خو صرف تر شوقه حده پورې ساتلی دی. د سوکانو پہچان هم دی، ډیر شاګردان هم دي. جناب عبدالغفار لالا عرف خان جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان جی دا راته ووایي چې دا فن زده کولو شوق کوم ځای نه پیدا شو؟ دا 16-17 سال عمر کې مې سبق ملا ہے. 13 سال پورې مې یو کس راته ویل کارو او هغه دلته چاله کور جوړ بس غزان سره رباب رو بس الکوانی دا شوق دا سره راځي او بګانا غزر مدل رباب واګو دا شوق غزین الکوانی نه راځي. خان جی تاسو خو د رباب خو کول سره د وینا فلم ذکر دی کنه؟ او فلم می ذکر مو بار غزر مزونه ته خپل ډیره کې غزر مزرو وي شوق د پاره چا سره زور ازونه بار. د خان جی سره موږ نورم خبرې کوو خو اوس موږ افسر خان او محمد نعیم بھائی ته درخواست کوو چې د چمکنی ټي وي ناظرین ته یو نغمه وړاندې کړي. تور سترګې د لیلا مزه کوي او د مجنون سره جړه مزه کوي. عاشق خای چې پتور غرونو سر شي ماشو کې سره خندل مزه کوي. چې د عشق په چاړه باندې شهید شي قبرستان پسارا مزه کوي. غمگن مشی کرامتا او پس د مرګ دی وینا مزه کوي. پچغو می علم کو نا کلارا دلدارا نگارا لگوا ملا خبر دلدارا نگارا لگوا ملا خبر. پچغو می علم کو نا کلارا دلدارا نگارا لگوا ملا خبر دلدارا نگارا خلق په خوب باندې ماړو شو. خلق په خوب باندې ماړو او زه غم زده در پسې جاړم تر سهاره دلدارا نگارا لګوا ملا خبره و دلدارا نگارا لګوا ملا خبره او په چغو می علم کنا کلارا دلدارا نگارا لګوا
دلدارا نگار لګوا مل خبر. خان جي دام راته وایي چې دا په وینا کې ستاسو کوم شاعر ډېر زیات خوښ دی؟ شاعر خو عبدالله دی، خاطر دی، خسرو دی، او علی در شاعر دی، قلندر بابا دی، حمید بابا دی. دا شاعران پنځه شپږ شاعران دي، ټول مشهور شاعران دي. د دې کلامونه مې خوښ دي. خان جي دا چمکني ټي وي مینوالو ته لږ څه ډالۍ کوي تاسو؟ خان جي ډېر خوند یې وکړو. زمونږ ناظرین به دا تپوس کول غواړي چې دا فن چې دی دا صرف ستا شوقي دی که نه دا ته پروفیشنلی هم دا کوې؟ دا شوقي بار بار خلکو سره تعلق ساته، نه پروګرامونه کوم. دا شوقي دی بلکل، خپل ځان ته راباغوم. خان جي تقریبا څومره شاګردان به ستاسو اوسه پورې؟ شاګردان خو ډېر تللي راغلي، خو ما جواب ورکړی ما چا ته دا خواري نه ده کړې، بس یو دوه شاګردان پاتې شوي. خان جي اخره کې د چمکني ټي وي مینوالو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس د خپل کلي یو شی یو روی ورته پخوانی ویمه د چمن څوکني خیل یا خوراک د خپل حسن اجازه یا میو کا درنگ ساتلا جنازه چې زه وګورم ستا څنګه ګلشن دی شو په غوږ مې ستا د حسن هوازه زړه مازدر دې کچ بیرون بیا دې ټوکړې کو ورته نیسي بېله بېله ترازه که اوبه د سمندر وی ما بچان کې او نه لګېږي ستا د حسن اندازه د چمن څوکني خیل به بیا ژوندی شم چې مې یار کبل راشي چې رازه. ګرانو مینوالو موږ د خان جي ډېر شکرګزار یو چې هغه په خپل مصروف ټایم کې چمکني ټي وي له وخت وایستو او موږ سره خبرې اترې وکړي او د خپل فن باره کې موږ ته خپل تاثرات پیش کړل. د دې نغمې سره موږ تاسو نه اجازت غواړو، انشاءالله بیا ملاویږو په چمکني ټي وي باندې. تر هغې وخته پورې تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان. ولې مې نوړې اباسینا د شګو سپینا دې په سر ولاړه یما په انتظار درته ولاړم او دواړه لاسونه مې کولو نیولې دي بس تیرو خطرا کا جانانا نوري خبرې باسه بات کونا جانانا بس تیرو خطرا کا جانانا نوری خبری باسا بات کونا جانانا. او وجود میں ټول موڑے میړو
وشي جانانا وجود می ټول موړي موړي شو جانانا بس دې رخصت راکا جانانا بلتون پښنو لختو مدام وهلې یما جانانا بس دې رخصت راکا جانانا نوري خبرې با سبا سبا کونا جانانا سوک براشی جانانا تابا ویل زما سوک براشی جانانا بس تیروس خطرہ کا جانانا ما ویلی مزاڑ میں صبر نہ کوینا جانانا بس تیروس خطرہ کا جانانا نوری خبری باسا باسا